الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما عزتمندو مسلمانانو، نن زه ستاسو سره په یو اهمه موضوع باندې مخاطب یم. هغه موضوع ده ایمان. یعنی ایمان څه ته وایي؟ د ایمان تقاضا څه ده؟ ګورئ زما عزتمندو، ایمان دې ته وایي چې ایمان په هغه ټولو خبرو ضروری دی چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړی او بیان کړی دی. تصدیق بما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم. ایمان تقاضا څه ده؟ ایمان تقاضا دا ده چې د الله تعالی باندې توکل کول، الله تعالی په فیصله باندې راضي کېدل، د الله تعالی امر تسلیمول او خپل معاملات ټول په الله تعالی باندې سپارل. کله چې یو انسان ایمان راوړي نو الله تعالی په څه ورکوي؟ الله تعالی ایمان لرونکي خپل دوست جوړي. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یعنی ایمان والو دوست په خپل الله تعالی دی، خود الله تعالی دی، او الله تعالی خپل دوستان د تیارو نه راوباسي او رڼا طرف ته راولي. الله تعالی دې موږ خپل دوستان جوړ کړي. اسلامي او د اهمو معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره هم د ثواب په نیت ضرور شیر کړئ. د بلې ویډیو د جوړولو پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، نور مو په الله سپارم. جزاکم الله خیره.